د عمران خان په جیل کې طبي معاینه شوې ده چې کم ډاکټر دغه معاینه کړې ده جیل نه راوتو نه پس چې هغه کم بیان جاری کړی دی د هغه بیان په سوشل میډیا باندې ډېر غټ دوم روان دی ځکه د کپتان صحت حوالې سره چې دغه ډاکټر کمې خبرې کړې دي نو یقینا یو ډېر امپریسیو خبرې هغه کړې دي خلک یې حیران کړي چونکې د عمران خان نه مخکې هم لیډران ګرفتار وو چې کله به د هغه ډاکټر جیل نه بهر راووتو هغه به څه خبرې کولې او د عمران خان ډاکټر څه خبرې کړې دي په هغې باندې تفصیلا په دې ویډیو کې خبره کوو خو بل نن به د قومي اجلاس وی او دا اجلاس په دې وجه باندې حکومت راغوستره چې د آئین کې ترمیم وکړي د فارم 47 چې کوم حکومت ته د حکومت بچکولو د پاره بدای چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته مطلب ایکسټنشن ورکړي هغه په خپل عہده باندې برقرار ساتي او قومي اسمبلی اجلاس د قانون سازی د پاره کیږي چې سپریم کورټ چیف جسټس با حکومت سلیکټ کوي مطلب د دوه قسم رولز روباسي یا خو بدای 2/3 اکثریت واخلي پای کې به قانون سازی کوي یو بل دا وایي دغه د پاره یو بل لار راويخ کړه چې نوې چیف جسټس کم راځي نو به حکومت سلیکټ کوي چونکه د حکومت نوې د سینیارټي لیست باندې دا چیف جسټس چې کم راځي دا په سینیارټي لیست باندې راځي په دې باندې هم تفصیلا خبره کو خو ټوټل ک په اسمبلی کې مو خبرو کو په اسمبلی کې ټوټل سیټونه 340 سیټونه دي 2/3 اکثریت چې کم دی هغه حکومت له په 224 سیټونو باندې ملاويږي مطلب ټوټل څومره سیټونه دي په قومي اسمبلی کې 340 چې کومه پارټي پکې 224 سیټونه وګټي نو هغه له 2/3 اکثریت حاصل شي دی وخت کې نون لیگ سره چې کوم سیټونه دي چې ټول رايوځي کې نو دغه ټوټل سیټونه 212 جوړيږي بلکې مولانا صاحب وسره هم یوځي شنو مولانا صاحب سره هم 8 سیټونه دي ځکه د مولانا صاحب سره هم ملاقات شروع کړی دي نو کاور سره هم یوځي شي نو د بیا 220 سیټونه شي بیا ولا هم سلور سیټونه کم دي مطلب د بیا هم 2/3 اکثریت نشي راوسته اوس حکومت چې کم دی د 2/3 اکثریت د پر خپل کوششونه روان کړي چې د آئین سازی به وکړي مسلم لیگ نون چې کوم دغه پوره کوشش کوي چې خپل حکومت جوړ کړي نواز شریف هم پرې تمه ناسته چې حکومت له 2/3 اکثریت ملو شي کچې حکومت له 2/3 اکثریت نه ملاويږي نو بیا به نواز شریف د پاکستان نخپه وباسي د حواله سره د نواز شریف د پارټي خاص اړین جمسيټي هم بیان جاری کړی دی چې نواز شریف طبيعت ډیر زیات خراب دی او هغه اني ټایم واپس تلی شي لندن ته د خپل علاج د پاره چې کله د گیر شته بیماران شي ودی علاجونه بیا په لندن کې کیږي اوس په مون خبرو کو د عمران خان د طبي معاینه حواله سره ځکه د عمران خان په جیل کې طبي معاینه شوې ده چې دا معاینه د شوکت خانم هسپتال ډاکټر عاصم کړی ده او ډاکټر عاصم جیل نه راوتلو نه پس چې کوم خبرې کړې دي په هغه په سوشل میډیا باندې ډېر غټ دوم هم روان دي ځکه کله چې نواز شریف په جیل کې نو دغه ډاکټر به چې کله بهر راووتو نو هغه به چې نواز شریف باندې دا بیماری د فلانه بیماری د شل بیماریانه باغ یاد کې چې بس نواز شریف خورواز د کدوه د مړ کیږي مثلا کله به چې د زړه بیمار دی کله به پلیټلیټس مسلې ده کله به شوګر هاي دي مطلب د نواز شریف ډېر بیماریانه په جیل کې راوتلې خو ډاکټر عاصم کوم چې د عمران خان ډاکټر دی هغه چې د جیل نه راوتلی نو هغه ویلي دي چې عمران خان بالکل کمپلیټلی فټ فاټ دی ښه مکمل جذبه کې دی او کپتان دا هم ویلي دي چې د خپل عادت زه اوس په جیل کې عادت شوم هیڅ تکلیف راته په جیل کې نشته بلډ پریشر نارمل ریګولر ورزش کوي عمران خان نو په میډیا د عمران خان د ډاکټر او د نواز شریف د ډاکټر بیاناتو چې کوم دی کمپیریزن کیږي لکه مطلب خلک د نواز شریف د ډاکټر بیان هم روچت کوي د عمران خان د ډاکټر بیان هم روچت کوي یو طرف ته نواز شریف باندې شل بیماریانې بل طرف ته عمران خان چې په جیل کې یو کال تیر کو او پاغه باندې هیڅ قسم بیماری نشته کمپلیټلی فټ فاټ دی په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام